یو سنو ټي وي یو بیان دی هغه چېر عمران خان بیرسټر ګوهر ته ویلي چې ته یو کمیټي جوړه کړه او اسټابلیشمنټ سره مذاکرات وکړه او بل ورته دا ویلي چې مراد سید څوک دی چې زما د اجازت نه بغیر هغه د احتجاج کال ورکوي فوري دی دغه احتجاج چې کوم دی نو واپس واغستی شي او دغه احتجاج سره هیڅ دغه نشته بل چې کوم دی نو کوم د دوی چې کوم سوشل میډیا بریګیډ دی د کنزلو ګالم ګلوج والا چې په کنزلو باندې دی وخت کې ان پی جمعیت العلماء اسلام جماعت اسلامي پیپل پارټي او دغه شانتي مسلم لیگ او نورې چې څونه ډلې دي هغه ټولې پیل کړي دي د هغوی د کنزلو او دوی هغه خپل حقیقت هم نشي بیانولی هغه چاته چې انټرویو لاله راکړه مړه یار سوشل میډیا له انټرویو نه ورکو یار خلک کنځلې کوي خپل خخ چې کوم دی د کنځلو په وجه باندې هغه پټ کړی دی هلکه ده ووایه چې الله به څه وایي او الله له به جواب ورکوي نو د حق ملګرتیا وکړي نو هغې ته هم ویلي چې خاموشه شي عمران خان ورته ویلي چې ستاسو لاس بل هغه یوټیوبران چې ډالرې ګټي د هغې نن دا پته ولګي چې دوی د عمران خان سره هېڅ څه کار نه و د دوی د پی ټي آی سره هېڅ کار نه و دوی د خپلو ډالرو سره کار و چې نن ورته هغوی بار بار و چې چپ شي دا پیغ خبرونه مه ورکوي بهر ملکونو کې ناست دي نو هغوی بیا هم لګیا دي او د رنګ رنګ خبرې چې کوم دی نو هغه کوي د یو بل خبر ډېره غټه چرچه ده هغه د اسد عمر ده اسد عمر ویلي چې عرفان خان چې کوم دی د بانی پی ټي آی چې کوم ده کله بزدار دا مسخره چې کومه ده چې دا د پنجاب وزیر اعلی کوله نو هغه ټیم کې ورته مونږ بار بار وی خو پنجاب چې نن هغه شان دي ترقي ونه کړله نو یو ګونګا یو داسې سړی ول راوستو چې دغه څه دغه نو په دغې باندې خبره وه خو بله الیامین ګنډاپور دا ویلي دي چې دا کمې خبرې کېږي چې منرل حوالې سره به زموږ نه صوبایي خودمختاري لاړه شي نو هغه وایي چې داسې یو شک هم په دې کې نشته دی الیامین ګنډاپور وایي ښه او دې سره چې کوم دی نو پیدا به راځي دا بل چې کوم دی نو اسمبلۍ ته تللی دا بل به پاس کېږي او دې نه به دې کې به د عمران خان په اجازت سره به دا پاس کېږي د هغه نه به چې کوم دی نو موږ دې کې اجازت اخلو نو دا هم یو ډېره ښه خبره ده ښه خبرې به ستاینه کې او حقیقت دا دی چې د منرل سره زمونږ صوبه بلوچستان ګلګت بلتستان دا به ډېره زیاته ترقي وکړي څوک چې دغه کانکنۍ مالکان دي نو هغوی هم به سره ډېر بهتره شي او دا فسادات به خود ختم شي ځکه چې یو وایي غر زما دی او بل وایي غر زما دی او په دغه غرونو باندې دغه لانجه روانه ده خو تاسو ځای د ملکڼ غرونه وګورئ لکه ما تاسو ته د سوات ذکر کړو چې هلته زمرود دي په بلوچستان کې چې کوم دی سره زر کې او سپین زر کېږي تاسو به دا وي چېرې په دې منرل باندې چې کوم دی نو پوج قبضه کوي او دا چې کوم دی هلته کې لاړ شو دا پروپیګنډې او دا خبرې به روانې وي نن هغه پوج لګیا دی او هغوی تا ښه کوي صوبه ښه کوي پاکستان ښه کوي او د هغوی منصوبې پخې وي ښه هغه پاتې شي خو موږ د جنرال ضیا منصوبې راولو د هغه نه مخکې د جنرال ایوب خان منصوبې راولو او خو ورسره بیا د مشرف منصوبې راولو او بیا دې نه پس ورپسې ځه داسې منیر منصوبو ته چې دا یو ډېره لویه منصوبه چې دې وخت کې پښتونخوا بلکل تاله ترغو ده لوټ شوې ده په خزانه کې هېڅ هم نشته دی او چې کومه محکمه وایي زه مالدار یم نو وزیر اعلی ورته ما ته پیسې رالېږه ما ته د پیسو ضرورت دی لکه د پېښور بورډ شانتې دغه نه هم چې کوم دی نو 50 لک روپۍ اخلي داسې چې کوم دی نور وګورئ نو هغې نه هم دغه کېږي